بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 46 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ باب اول صرف کبیر فعل نهی حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله. نون تاکید دو دي ما مخکې بار بار ویلی دي. یو ته نون تاکید ثقیله وای هغه د مشدد نون ته وای، او یو ته نون تاکید خفیفه وای دا د ساکن نون ته وای. د یو ته مشدد نون او دا یو ته ساکن نون. دا نون تاکید ثقیله چې دی دا د سورلس صیغې وي، سورلس واړو سره لګي. نون تاکید خفیفه چې دی دا اتو صیغو سره لګي. د تثنیې صیغو سره او جمع مؤنث صیغو سره نون ساکن نه لګي. ٹھیک شو. او نون مشدد چې دی دا د هرې صیغې سره لګي. نو په یو صیغه کې چې موږ تاکید پیدا کوو، زور پیدا کوو، نو د تاکید دپاره به موږ په هغې سره نون ثقیله یا نون خفیفه لګي. نو واحد مذکر نهی حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله. لا تضرب معنی ده ته یو سړی دی اونه وهلی شي، ته یو سړی دی اونه وهلی شي. لا تضربه تاسو دواړه سړي دی اونه وهلی شئ. لا تضربو تاسو ټول سړي دی اونه وهلی شئ. په دې کې دا خو د نهي ګردان دی او مجهول صیغه ده، خو په دې کې تاکید نشته. نو د تاکید دپاره به ورسره مونږ نون ثقیله ولګو نن. نو لا تضربن دا نون ثقیله نه مخکې چې ساکن وي آب زبر شي. لا تضربن دلته به د نون ثقیله معنی مونږ کوو هرگز یا بالکل. نو ته یو سړی دی هرگز اونه وهلی شي، هرگز اونه وهلی شي په مستقبل کې، په راتلونکي زمانه کې. لا تضربا دی د دې سره چې موږ نون ثقیله ولګو نو په دې نون ثقیله به د دې الف د دې تصنیې د الف د وجې نه زیر راځي. تاسو لا تضرباني، لا تضربا معنی ده تاسو دواړه سړي دي اونه وهلی شئ، او لا تضرباني معنی ده تاسو دواړه سړي دي هرگز اونه وهلی شئ، هرگز اونه وهلی شئ، اونه وهلی شئ. تاسو دواړه سړي دي هرگز اونه وهلی شئ. لا تضربو معنی ده تاسو ټول سړي دي اونه وهلی شئ. او مونږ چې دې سره کله نون ثقیله لګو نو دا واو د الف پتې ختم شي. لا تضربن معنی ده تاسو ټول سړي دي هرگز اونه وهلی شئ، تاسو ټول سړي دي هرگز اونه وهلی شئ، تاسو ټول سړي دي هرگز اونه وهلی شئ. لا تضربن ته یو سړی دی هرگز اونه وهلی شي. لا تضرباني تاسو دواړه سړي دي هرگز اونه وهلی شئ. لا تضربن تاسو ټول سړي دي هرگز اونه وهلی شئ. ګوره زه دلته کې د معلوم لیکم لا تضربن، لا تضربن. د لا تضربن معنی ده ته یو سړی هرگز وهل مه کوه، ته یو سړی هرگز وهل مه کوه. دا خود دغه معنی شوه، دا د معلوم معنی شوه، دا د معلوم صیغه ده. واحد مذکر حاضر معلوم. اوس د مجهول گردان صیغه کو، عمدقه صیغه اوس مجهول تاړو. لا تضربن دا لا تضربن کا، لا علامت مضارع تا باندې ضمه ولګوه. لا تضربن د لا تضربن معنی ده ته یو سړی دی هرگز ونه وهلی شي. او لا تضربن معنی ته یو سړی هرگز وهل مه کوه. او لا تضربن معنی ده ته یو سړی دی هرگز اونه وهلی شي، ته دې اونه وهلی شي او ته وهل مه کوه، ته وهل مه کوه. او په مجهول کې به راځي ته دې اونه وهلی شي. ٹھیک شو. نو لا تضربن ته یو سړی دی هرگز اونه وهلی شي. لا تضرباني تاسو دواړه سړي دي هرگز اونه وهلی شئ. لا تضربن تاسو ټول سړي دي هرگز اونه وهلی شئ. اوس دا لا تضربي معنی ده ته یوه ښځه دی اونه وهلی شي. خو دې سره چې کله مونږ نون ثقیله لګو دا یا به ختمه شي. نو دا به شي لا تضربن ته یوه ښځه دی هرگز اونه وهلی شي. ٹھیک شو. لا تضربا دی نو دا به لا تضربان نشي. تاسو دواړه ښځې دي هرگز اونه وهلی شئ. تاسو دوانه خزري هرگز نه وخل شي. لا
لا تضربن دی نو دې سره به موږ نون ثقیله لګو نو نون ثقیله چې ور سره لګیږي نو د دې نون ضمیر او نون ثقیله یو بل سره نه لګي نو د دې په منځ کې به د الف فاصل راشي نو دا به شي لا تضربنان لا تضربنان معنا ده تاسو ټولې ښځې دي هرگز ونه وهلی شئ تاسو ټول ښځې دي هرګز ونه وهلی شئ لا تضربن ته یوه ښځه دي هرګز ته یو سړی دی هرګز ونه وهلی شئ لا تضرباني تاسو دواړه سړي دي هرګز ونه وهلی شئ لا تضربن تاسو ټول سړي دي هرګز ونه وهلی شئ لا تضربن ته یوه ښځه دي هرګز ونه وهلی شئ لا تضرباني تاسو دواړه ښځې دي هرګز ونه وهلی شئ لا تضربناني تاسو ټولې ښځې دي هرګز ونه وهلی شئ نو دا موږ سره د نهي حاضر مجهول مؤکد با نون تاکید ثقیله ګردانو دې نه پس به انشاءالله په بل درس کې موږ نون تاکید خفیفه ګردان کو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام